د بېنظیري د روپو نوی قسط چې دی هغه به په دې میاشت کې شروع کیږي. زیاتکر کسان چې دی هغه د دې باره کې تپوس کوي چې نوی قسط به کله نه شروع کیږي او د دې قسط سره به موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي. نو دې ځل چې کوم قسط شروع کیږي نو د هغې نه مخکې به تاسو خپل هر سره اپډیټ کوئ، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي. نو نوی قسط به کله نه شروع کیږي او د ماشومانو په وظیفې کې نوی اپډیټ کم یو راغلی دی هغه ته په دې ویډیو کې د هغې لپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ، ځکه زیاتکر کسان چې دی د دې په باره کې میسیجونه کوي وایي نوی قسط به کله نه شروع کیږي. نو د دې په باره کې زموږ دا دویمه درېیمه ویډیو ده، خو ځینې کسان وایي چې هغه د دې میاشتې اخر ته شروع کیږي، نو وایي د کله نه به شروع کیږي. بل دا د ماشومانو د وظیفې په باره کې تپوس کوي، نو د ماشومانو وظیفه چې ده هغې به د تېر شوي قسط کې نه ورکړي. دې قسط چې دی تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا میلاویږي، لکه د ماشومانو وظیفه چې ده دې ځل به تاسو ته میلاویږي. خو د هغې دپاره به تاسو خپل پارمبي چې دی هغه به اپډیټ کوئ. په هغې کې به د مور د شناختي کارت نمبر ور اچوئ او چې د پلار د شناختي کارت نمبر دا دواړه پکې موجود دي. که دا پکې نه وي موجود نو هغې کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. ځینې کسانو د خپلو ماشومانو سکول چینج کړی، نو کومو کسانو چې د خپلو ماشومانو سکول چینج کړی نو هغې کسانو ته چې دی هم به دې ځل دا وظیفه نه میلاویږي، ځکه د هغې لپاره به تاسو خپل هر سره چې دي دا به دوباره اپډیټ کوئ. که تاسو اپډیټ نه کړل نو دغه وظیفه چې ده دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو کومو کسانو چې د خپلو ماشومانو سکولونه چینج کړي نو د هغې لپاره چې دی تاسو به دفتر ته ځئ او هر سره چې دی اپډیټ کوئ. که طریقه نه درځي دغه نو د دې په باره کې زموږ ویډیو موجود ده په تفصیل باندې، هغه ویډیو چې تاسو کتلی شئ. دغه شانتې ځینې ماشومان دی هغه د سکول نه زیاتې چټیانې کوي، نو کوم ماشومان چې زیاتې چټیانې کوي نو هغې کسانو ته چې دی هم د ماشومانو وظیفه به نه میلاویږي. کومو کسانو چې د 70% نه حاضري کمی نو هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. نو خپل ماشومان چې دی هغه تاسو په پابندۍ سره سکول ته لیږئ نو را روان قسط چې دی دا بیا تاسو ته میلاویږي. که ستاسو ماشومانو حاضري د 70 نه کم وه نو بیا به دغه ماشومانو ته چې دی دا وظیفه به نه میلاویږي. یو کس د په واتساپ باندې میسیج کړی، هغه موږ د بېنظیري دفتر ته تللو، نو موږ هلته کې وی چې نوی قسط به کله نه شروع کیږي. نو هغو راته وویل چې د دې میاشتې اخر ته چې دی نوی قسط به شروع کیږي. نو دا نوی قسط چې دی دا په رښتیا د دې میاشتې اخر ته شروع کیږي. نو داسې د اوسه پورې چې دی نوی اپډیټ داسې نه دی راغلی چې د دې میاشتې اخر ته چې دی دغه قسط شروع شي، ځکه زیاتکر کسان دا وایي په جنوري کې چې دی الیکشن دی، الیکشن چې دی هغې فروری ته ورسره اړولی دی، په 8 فروری باندې هغه الیکشن دی. نو زیاتکر کسانو به دا قسمه ویډیوګانې جوړولې چې په جنوري کې الیکشن دی، نو د هغې د وجې نه چې دی دا قسط په تاسو ته مخکې میلاویږي. تېر شوي میاشت کې هم ویل او په دې میاشت کې تاسو ته هم ویلي دي چې د دې میاشتې اخر ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. نو داسې تر اوسه پورې څه اپډیټ نه دی راغلی چې هغه به په دې میاشت کې میلاویږي. هر کله چې اپډیټ راشي نو په هغې باندې به موږ ویډیو جوړو او تاسو به د هغې نه مخکې خبرو چې نوی قسط چې دی هغه به تاسو ته په پلاني تاریخ باندې چې دی هغه به میلاویږي. خو د دې نه مخکې به هغو نوي نوي اپډیټ چې دي هغه به یې په ټایم ورکول کله چې تېر شوی حکومت و. اوس چې دا حکومت دی نو په دې کې دغه اپډیټ چې دي دا په ټایم باندې نه ورکوي، خو هغو ورکړي دي په جنوري کې، چې په جنوري کې به دغه روپۍ چې دي تاسو ته به میلاویږي. د هغې سره به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به تاسو ته هم میلاویږي. خو د هغې دپاره چې دغه هر سره تاسو کړي، که دغه تاسو نه کړي نو ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي. د نوي قسط په باره کې څه اپډیټ نه دی راغلی، په جنوري کې چې دی دغه قسط به تاسو ته میلاویږي د جنوري په اخره کې. او که بیا به کوم څه اپډیټ راغی انشاءالله په هغې باندې به موږ ویډیو جوړو. خو د هغې لپاره به تاسو زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه به سبسکرایب کوئ، نو تاسو به د نوي نوي اپډیټ نه چې دی په ټایم باندې خبرېږئ.